د چیمبر اف کامرس فنکشن سدي د دینه عام تاجر ته افادیت سدي. چیمبر اول الله تعالی آزاد کړی دی او په دویم ظاهر شاه آزاد کړی دی. ظاهر شاه گروپ چیمبر اف کامرس اینڈ سمال انڈسٹری باندې یو قبضه گروپ دی، یو قبضه مافیا ده. تاجران یو قبضه گروپ شروع شوی دی او نو داسې به دا چیمبر مو خو نه فری هینډ د خلکو له د تاجرانو له ده ورکړی دی، عام تاجرانو له. سمودا مخکې یو ډېره غټه هنګامه رایي شوې وه د چیمبر اف کامرس په بلډینګ کې چې هغې کې اور هم لګېدلو او دوی هم دا خبره کوي چې موږ تاجران یو، موږ تاجران مخکې نو دا اور چې چا لګولې دا خو د خلکو ته پته ده. مرکزي تنظیمي تاجران په نوم باندې دوه ګروپونه ولې دي. دا تاجران هم دی ګروپ دی خلکو تقسیم کړی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، اجازه لري د آزاد ون نیوز په شیشه ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، په ضلع مردان کې چیمبر اف کامرس اینڈ سمال انډسټریز ایگزیکټیو باډي ممبرشپ انتخابات را روان دي. د دې لپاره ګرانو کتونکو دوه ګروپونه اکټیو دي په دې ټایم کې، احسان الله باچا گروپ او ظاهر شاه گروپ. دواړه ګروپونه خپل کمپین سٹارټ کړی دي او کمپټیشن مقابله ډیره زیاته سخته ده. ګرانو کتونکو ګورو به په 19 ستمبر باندې کم یو گروپ بر سره اقتدار په مردان کې راځي. ګرانو کتونکو، د چیمبر اف کامرس فنکشن سدي د دینه عام تاجر ته افادیت سدي. د دینه علاوه په یو بل باندې گاهه بگاهه مختلفو موقعو باندې الزامات لګي. په دې باندې ډسکس دپاره موږ سره زموږ ګران قدر ملما محمد سجاد سراب موجود دی چې د دې تعلق د ظاهر شاه گروپ سره دی او محمد سجاد سراب تاجر رهنما دی، سابقه ایگزیکټیو باډي ممبر هم دی. دې سره موږ په تفصیل سره خبرې کوو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم سجاد خان. وعلیکم سلام. سجاد خان، په 19 ستمبر باندې چیمبر اف کامرس اینڈ سمال انډسټریز انتخابات را روان دي. تاسو نه پوښتنه لرم چې چیمبر اف کامرس فنکشن سدي او عام تاجر ته د دینه افادیت سدي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اجاز خان، ډېر مهرباني، ډېر مننه، ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دونه قیمتي وخت زمونږ لپاره وکاږو. د عارف بھائی هم شکریا ادا کوم، ډېر مهرباني. زمونږ د چیمبر اف کامرس الیکشن روان دی په 19 تاریخ باندې انشاءالله الیکشن دی. زمونږ الیکشن چې کوم دی دا د ټول قوم ته پته ده، دا د ټول خلکو ته پته ده چې الیکشن د چیمبر اف کامرس ولې کیږي. دا الیکشن چې کوم دی دا د تاجرانو د مفاداتو لپاره کیږي. تاجران چې کوم دي دې کې لکه ډېر زیات اول خو دا چیمبر په مردان کې چې او نو د چاو اوس چې کوم دی اوس عام چیمبر دی. دا نن چې تاسو سرکاري د دې دا بلډینګ وینئ، د دې دغه وینئ، نو دا د تاجرانو لپاره دی او هر سړی کولاو چیمبر ته تللی شي او هغه خپل داخله هم کولی شي او د هغې چې څه مسایلې صدر هغې کې باقاعده ناست دي، د هغې سیکټریان ناست دي او د هغه تاجرانو د هغې خلکو هغه مسلې هلته حل کېږي. جی اجاز صاحب. محمد سجاد خان، دویمه پوښتنه لرم. عام تاثر دا دی چې ظاهر شاه گروپ چیمبر اف کامرس اینڈ سمال انډسټري باندې یو قبضه گروپ دی، یو قبضه مافیا ده. دې باره کې تاسو څه وایئ جی؟ مسله داسې ده چې دا چیمبر اول الله تعالی الله پاک آزاد کړی دی او په دویم ظاهر شاه آزاد کړی دی. دا نن چې دا خلک چغې وي او دا نن چې دا خلک راځي داسې کولو الیکشن یې کوي، که دا ردیو دغه نو نن به دا خلک الیکشن ته نشو ودرېدی او بس ټول عمر به چې لکه څنګه دي د تاجرانو یو قبضه ګروپ شروع شوی دی او نو داسې به دا چیمبر مو خو نه فری هینډ د خلکو له د تاجرانو له ده ورکړی دی، عام تاجرانو له چې بهی راشئ تاسو بزنس وکړئ، تاسو خپل کاروبار مخکې بوځئ، تاسو دا خلک مخکې بوځئ. جی
سجاد صاحب درېمه پوښتنه لرم سمودا مخکې یو ډېره غټه هنګامه رایي شوې وه د چیمبر اف کامرس په بلډینګ کې چې هغې کې اور هم لګېدلی و د دې قسمه حالاتو نه او هنګامو نه تاسو تاجران عوامو ته څه پیغام ورکوئ د دې نه بس تاسو د طرف نه یو کم قسم میسج دی یو داسې کار دی چې اجاز خان زه به تاسو ته دا ووایم چې د قوم ته هم پته ده زیاتر صحافیانو ته هم پته ده انتظامیې ته هم پته ده چې لکه دا اور چا لګولی و څنګه یې لګولی و ولې لګولی و لکه تاسو ووایئ چې لکه اوس ظاهر شاه چې کوم دی اوس یو سړی په یو کرسۍ ناست دی زه په دې خپل ځای کې ناست یم نو زه به څنګه لکه یو خپل دوکانه یو خپل روزګاره یا یو خپل د عزت ځای هغې ته به زور ورته کوم دا خو د ټول قوم ته پته ده او دا خلک بیا په مخ باندې پردې راواچوي د قوم ته مخامخ کیږي او دوی هم دا خبره کوي چې موږ تاجران یو موږ تاجران مخکې نو دا اور چې چا لګولی دا خو د خلکو ته پته ده هغه خلک نن راغلي دي او دلته ودرېږي او دوی الیکشن یې کوي په کوم مخ دوی ووټ غواړي په کوم مخه چې پرون دوی د تاجرانو دا مین ځای چې کوم دی کوم دا نیمه سرکاري اداره نیمه پرایویټ اداره ده دا د دې تاجرانو دپاره ظاهر شاه چې په دې کې کوم محنت کړی دی کوم جدوجهد کړی دی نو دا د یو تاجر هم نه دی کړی په هغه وخت کې موږ الیکشن ګټلی وه چې ظاهر شاه موږ سره په ایگزیکټیو باډی کې د ممبر پاشیو او بیا د هغې نه پس هغه دونه جدوجهد وکړو او دونه مقابلې وکړې هغه قوتونو هغه طاقتونو سره چې هغه ځای هلته نه د چیمبر رابار کړو او عوامو له دلته روړو او یو سرکاري بلډینګ ته یې روړو نن تم تلی شي نن زم تلی شم اجاز خان تاسو ما ته ووایې دا خو د قوم دا خو دا قوم به ثابتوي انشاءالله تعالی په 19 تاریخ په دا قوم ثابتوي او دا به د خلکو ته ښیي چې تاسو تاجران په دغه کې په اړه کې نور خلک یې تاجران چې کوم دي صحیح تاجران چې کوم دي هغه ظاهر شاه ګروپ تاجران دي جی سجاد خان پښتنه لرم مرکزی تنظیم تاجران په نوم باندې دوه ګروپونه ولې دي آیا داسې نشي کېدی چې تاسو ټول په یو پیج باندې یو ځای په یو پلیټ فارم باندې کینې او د عام تاجر خدمت وکړي اجاز خان ډېر افسوس سره دا خبره کومه چې دا تاجران هم دی ګروپ دی خلکو تقسیم کړی دی که تاسو ما ته ووایې که نه چې نن په چیمبر کې الیکشن کېږي نو په تاجرانو کې ولې نه کېږي دوه کاله لکه دغه ګروپ دوه کاله وشو چې په دوه کاله کې دی مخکې تقریبا نن نه 15 کاله 13 کاله مخکې الیکشن شوی دی او هغه شی را روان دی زه اوس هم دوی ته په چیلنج سره ویم د آزاد ټي وي په چیلنج سره زه ته وایم چې دوی کله مقابلې ته تیار یي نو موږ ورته تیار یو دوی دې را میداني شي دوی دې دا قوم نه تباه کوي دوی دې دا تاجران نه تقسیموي دوی دې دا ټوټ پرېږدي او دوی دې را میداني شي زه چیلنج ورکوم چې د ظاهر شاه ګروپ دا اړخه زه سجاد سراب دوی له دا چیلنج ورکوم چې دوی دې را میداني شي او دوی دې موږ سره الیکشن وکړي څنګه چې چیمبر الیکشن دی وایي چې موږ چیمبر الیکشن کوو چې بله لار را سره نشته په دې کې ورننوتېدو بله لار نشته فیر الیکشن دی جی بالکل فیر الیکشن دی دا د تاجرانو الیکشن دی چې کوم ټیکس ګزار دي ټیکسونه چې څوک ورکوي هغې دغلته اوټ دی ښه صحیح اوټر لیست جوړ شوی دی خو چې څوک الیکشن بیلي هغې دا خبرې کوي دا پراپیګنډې هم پکې کېږي چې یاره الیکشن چې کوم دی نو دی چې کوم دی بوګو سوټونه یې جوړ کړي او دی یې جوړ کړي او هغه یې جوړ کړي زه تاسو ته دا وایم چې په دروغو درود شریف مه وایئ تلاوتونه په دروغو مه کوئ صحیح میدان ته راشئ میدان ته راوځئ او موږ سره الیکشن وکړئ په تاجرانو کې چې کوم صدر دی کوم سیکټري دی د مردان ډسټرکټ په سطح باندې زه ستاسو په وساطت سره دې ته په بار بار باندې ویم چې بهی په چیمبر کې مو ولګو چیمبر ختمو الله ختم نکو الله ظاهر شاه ګروپ لا عزت او بری ورکو اوس هم درته دا زه وایم په چیلنج سره چې کلم دی وي څه وخت وي څه ټایم وي دا صحافیان به مي د مردان انتظامیه به مي او موږ دې سره الیکشن کولو ته تیار یو جی اجاز خان سجاد خان ټاوټزم وضاحت وکړئ جی نو د دې لکه تاسو ته هم پته ده او دا د قوم ته هم پته ده چې د تاجر په مفادو کې خو څه نشته به دا خو دې ودرېږي او کلمې ووایي او درود شریف ووایي الله هم دې داسې کړي او الله هم دې داسې کړي او الله هم دې داسې کړي زه خو وایم چې یاره لکه دا قوم چې کوم دی دا قوم چې متفق کې دا قوم مونږ کروړه انتظامي سره مسله راغلې د ټوټوب دا خبره راته کوم که قوم سره خبره راغلې ده قوم سره د قوم متعلق خبر راغلی نو موږ انتظامي سره جنګېدلي یو په حقه باندې موږ قانون منو موږ هر څه منو پاکستان منو قانون منو خو دا زه وایم چې شکر دی د ظاهر شاه
داسې یو ځوان دی یو نر ځوان دی یو نډر ځوان دی چې هغه انتظامی سره په خپل ځای باندې یو کردار ادا کوي تاجر سره په خپل ځای باندې یو کردار ادا کوي او لکه داسې یو دغه نه کوي که تاجر غلطه کوي تاجر ته وایي چې ته غلطه کوي که انتظامي غلطه کوي نو انتظامي پسې باقاعده راپاسي یو جهان مننه ګرانو کتونکو تاسو قتل محمد سجاد خان سره زمون په 19 تاریخ د روانو انتخاباتو چیمبر اف کامرس اینڈ سمال انډستریز انتخاباتو په حق باندې خبرو شوي هغه ډیر په تفصیل سره مون خبرو کړې مون به نور هم تاجر رهنماګانو سره رابطې کوو تاسو ته تفصیل مخې ته راولو او د دې نه به تاسو هم آګاه کوو عام عوام به هم آګاه کوو چې چیمبر اف کامرس خدمات تر اوسه پورې څه دي او د دې فنکشن څه دي د دې ذمہوارۍ څه دي تر بل پروګرامه پورې اجازه لور کې اجازت د الله پامان